تاسو ته خپل اړخیزې ویناوې وکړله. اوس چې دی د صدارتي وینا دپاره چې دی محترم MP نصرالله خان زیري ته بلنه ورکوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دلته محمود مینی علاقه یونټ تر نظارت لاندې د مغل آباد په دې ابتدایي یونټ د ډاکټر صاحب په دې کوټه کې علاقائی سینئر معاون سیکریٹری قدرمن ډاکټر حیات ډاکټر عبدالباقی خانه کا اجنادره کا او د علاقې ډیرو درنو سپین ږیرو مشرانو تر ټولو مخکې خو زه ستاسو ډیره مننه کوم چې تاسو د نن د دې ابتدایي یونټ دا غونډه جوړه کړه. اوله نکته دا وه چې د خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي د شهادت 49 چې کم تلین دی د دې د تیارۍ دپاره چې په هغه کې به ملګري ګډون کوي، ملګري به تیاری نیسي. دویم نکته دا ده چې د پارټۍ تېره ورځ په 23 نومبره او په 24 نومبره د پارټۍ د مرکزي کمیټۍ غونډه وسوه چې د پارټۍ تر ټولو لویه اداره ده او هغه مرکزي کمیټۍ غونډه د 14 کاله بعد وسوه. د بده مرغه دا 14 کاله د پارټۍ دا غونډه د هر څه باوجوده د ویلو باوجوده دا غونډه د باندې پارټۍ نه وتوانېده یا چا نه کوله. خو بهرحال دا د پارټۍ یوه لویه مجاز اداره ده چې هغه پریکړې کوي، فیصلې کوي، د ملکي بین الاقوامي حالاتو باندې چې ملګري وږغېږي، پارټۍ وږغېږي چې دلته په دې ملک کې څه روان دي، افغانستان کې کوم صورتحال دی، بیا د هغه مطابق پارټۍ خپله پالیسي جوړه کړي، اعلان یې کړي، بیا د پارټۍ د چیرمین څخه ونیسي تر لاندې ملګري پورې هغه پالیسي وړاندې کوي. لکه څنګه چې یو کور یو کلوري چلیږي د یو اصول مطابق چلیږي، د یو آئین او د دستور مطابق چلیږي. بیا خو یو سیاسي ګوند چې هغه ځان ته جمهوري ګوند وایي، هغه جمهوري ګوند د هغه اوله فریضه دا ده چې هغه خپل د پارټۍ د مرکزي کمیټې غونډې وکړي. تاسو وینئ چې په ملک کې نور هم جمهوري پارټیانې دي، هغه بورژوا پارټیانې دي چې هغه سرمایه‌داران نظام پارټیانې دي لکه مسلم لیگ نون، یو هغه ارتجاعي پارټیانې دي چې هغه مذهبي پارټیانې دي. خو بهرحال د ټولو پارټیانو که هغه یو مترکي پارټیانې وي، ولس دوسته پارټیانې وي، که هغه ارتجاعي پارټیانې وي، که هغه بورژوا پارټیانې وي، هره پارټۍ خپل مرکزي اگزیکټیو، مرکزي کمیټۍ، ورکینګ کمیټۍ، مجلس عامله، سنټرل کمیټۍ، هر څه چې ورته وایي هغه لري. څوک 50 کسان وي، څوک 80 کسان وي، څوک 100 کسان وي، هغه کښېني د هرې مسایل مشکلات راځي، دا هغه مسایل مشکلات هغه حل کوي. خو د بره مرغه زموږ پارټۍ د دې بحران سره مخامخ وه. له تېرو 10 کالو راهیسې پارټۍ ملګرو بارها د پارټۍ چیرمین صاحب ته عرض وکړی چې هغه د پارټۍ د سنټرل کمیټې غونډه راوغواړي، خو دا غونډه نه راغوښت کېده. پارټۍ 2-3 کسانو به چلوله چې هغه سره واقعیتاً هم موږ په دې باندې اختلاف وو چې دا پارټۍ په کار دی چې ټول شریکه وچلیږي. لکه نن چې دا ستاسې کلی دی، تاسې راغونډ سواست، تاسو خپل میټینګ وکړئ، تاسو خپل رایه دغه کړه، ملګرو وویل چې دا مشکلات دي، زموږ دا مسایل دي، تاسو فیصله وکړه چې موږ په جلسه کې شرکت کوو، تاسو بله فیصله وکړه،
دغه رنګه پارټۍ په مرکزي سطح په صوبایي سطح په ضلع سطح باندې د پارټیانو خپل ترتیب وي خو د بده مرغه دا کار نه دی سوی موږ په د پارټۍ جنرال سیکرټري صاحب هغه لیک ولیکی چیرمین صاحب ته چې د پارټۍ د مرکزي کمیټې غونډه راوغواړه په 9 اکتوبر یې دا لیک ولیکی خو غونډه نه راوغوښتل سوه او بیخي الټه تادیبي کاروایانې شروع سوې یک طرفه او 23 تاریخه باندې بیا د پارټۍ جنرال سیکرټري هغه د پارټۍ د مرکزي کمیټې غونډه په کوټه کې په 23 تاریخه راوغوښته چې هغه 2 ورځې وچلېده او په مرکزي کمیټې کې چې هغه اختیار لري جنرال سیکرټري د مرکزي جنرال سیکرټري چې کوم اختیارات دي باب چهارم کې دفعه ده سین دفعه ده چې په هغه کې دا ذکر دی چې پکار دی چې چیرمین صاحب اجلاس نه راغواړي نو جنرال سیکرټري ته دا اختیار دی چې هغه اجلاس راوغواړي د هغه اختیار مطابق اجلاس وسو په دې اجلاس کې 80 د مرکزي کمیټې درانه غړي موجود وو او هغه 80 په متفقه رایه باندې چې کوم اقدامات سوي وو د چیرمین لخوا هغه اقدامات د پارټۍ د آئین سره متصادم وګڼل او هغه ټول ملګري چې هغه خلاف کاروایی سوې وه هغه ټول بحال سو او مزید دا فیصله وکړه چې د پارټۍ کانګرس به کیږي د پارټۍ ټول ملګري به راغوښتل کیږي ستاسې د یونټ څخه به ملګري ځي د بل یونټ څخه به ملګري ځي قومي کانګرس به کیږي په هغه کې به په 28 دسمبره به دا کانګرس وي په کوټه کې او انشاءالله هغه دپاره لوی تیاریانې روانې دي په هغه کې به تاسې ګډون کوئ او تاسې به خپله رایه کوئ او هغه پورې د پارټۍ یو د چیرمین څخه ونیسئ تر لاندې پورې مرکزي کمیټۍ د هغې اختیارات سیز یې کړه فریز یې کړه سلب یې کړه چې دا اختیار نه لري خو د بده مرغه د دې باوجوده غیر قانوني چې دی هغه اقدامات روان دي چې هغه د پارټۍ د آئین د پارټۍ د منشور مطابق نه دي او اوس به موږ دا تیاری نسو چې موږ د پارټۍ دا کانګرس کامیابه کړو ولې چې پارټۍ کې که موږ په ملک کې جمهوریت غواړو موږ وایو چې په ملک کې د جمهوریت وي جمهوریت مطلب دا دی چې زه ما ته تاسې ووټ راکړئ په 2014 کې تاسو زه منتخب کړم تاسو ولاړاست خوارۍ مې وایستې تاسو چې دی زه منتخب کړم په 2018 کې ولس زه منتخب کړم زه د هغه شکریه ادا کوم موږ په ملک کې مثال جمهوریت غواړو موږ وایو چې په اردو کې وایي ووټ کو عزت تو مطلب ووټ ته عزت ورکوي مطلب دا چې د عوامو نمایندگان چې دي دا ته عزت ورکول سي دوی به حکومت کوي موږ وایو په دې ملک کې به حقیقي حکمراني په دې ملک کې به جمهوریت وي او د ملک سټیبلیشمنټ یا جرنلان به دا اختیار نه لري چې هغه د ملک په سیاسي چارو کې مداخلت وکړي دا زموږ د پارټۍ بیانیه ده دا موږ دا وایو چې په افغانستان کې پکار دی چې دا کوم حکومت دی اوسنی حکومت دی دا پکار دی چې زر تر زره چې هلته څه د افغانستان خلک دي هغوی ته حق ورکول سي هغوی ته انساني حق ورکول سي هلته د انجونو سکولان بند دي هلته پکار سکولان خلاص سي هلته پکار انساني حقوقو ته احترام وسي هلته پکار دی لویه جرګه راوغوښتل سي هلته پکار دی انتخابات وسي د هغه د لارې هلته حکومت جوړ سي هر څوک چې راځي که خلک طالبانو ته ووټ ورکوي هم د چا دغه دی دلته دا د تاسې وینئ جمعیت علما اسلام مذهبي پارټۍ ده هغوی ته دا دی چې خلک ووټ ورکړي نن یې هغه دی وزیران هم دي نن یې وفاق کې ده مولانا فضل الرحمن صاحب زوی وزیر نه دی یو وزیر دی یا بل مولوي نیک محمد دی هغه وزیر دی بل یې پسې وزیر دی ډیپټي سپیکر د دوی د پارټۍ دی خو د ووټ په ذریعه راغلی دی خو موږ دا بدبختانه دا دی چې په ملک کې خو جمهوریت غواړو په خپله پارټۍ کې امریت دی په خپله پارټۍ کې په دې خبرو پابندي وه چې په دې حواله باندې اوس د خدای فضل دی پارټۍ
مرکزی کمیټې فیصله وکړه د پارټۍ مرکزی قومي کانګرس به کیږي او دا کانګرس به انشاءالله د پارټۍ نوي رهنما ادارې قومي جرګه مرکزی کمیټې مرکزی کابینه صوبایي جرګه صوبایي کمیټې او صوبایي کابینه به ټاکي او دا به د ملګرو په رایه باندې به ټاکل کیږي نو انشاءالله موږ به دې ته تیار یو ستاسې ترقیاتي کارونه انشاءالله دلته چې زه ایم پی راغلی یم په 2014 کې موږ دلته ترقیاتي کارونه وکړه بیا دغه رنګه په بایپاس کې ترقیاتي کارونه سوي دي دا رنګه په غلجي کالوني کې په کلیالیزۍ په بړیچ آباد کې چې څه ترقیاتي کارونه دي موږ چې دی د دې مثال سیاری څوک نسي ورکولی چې مخکې چا دومره کارونه کړي دي په دې حلقه باندې دننه سه مخکې ایم پی ګان راغلي وو خو هېچا هم دلته کار نه و کوي یوازې چې دی هغه پښتونخوا ملیون پارټي دلته کار کړی دی او دا د مځکې په سر باندې ښکاره کیږي او ډېر خلکو ته موږ ځاني فایدې هم رسولي دي او بهرحال دغه هر انسان خپل ضمیر دی چې هغه د ده ضمیر د دی ملامتوي که نه ملامتوي چې د یو چا د ولس مشګرده کار کړی دی د چا مې ډېر خلکو ذاتي کارونه کړي دي ذاتي مرستې مې ورسره کړي دي ذاتي مشکلات څه مې خلاص کړي دي خو بیا دا په خلکو کې فرق دی چې څوک د چا دغه احسان مني یا یې نه مني دا د خلکو د خپل د ضمیر فیصله ده خو موږ پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ به د خلکو خدمت به کوو د خلکو عزت و احترام به کوو خلکو پسې به بد رد نه وایو او دا د فیسبوک چې کوم دا طوفان بدتمیزي روان سوی دی دا فیک آیډیانې دي هغه پښتونخوا ملي پارټۍ جنرال سیکرټري صاحب وویل چې موږ به یک طرفه پابندي کوو هېچ چا پسې به په فیسبوک بد نه وایو که دوی یې وایي دا چې څوک د دې د کاروان یا د بربن نیټورک ممبران دي په ماضي کې هم دي اوس هم دي هغه دې وایي هغه چې خدای نه خواسته چاته شکنځا کوي داسې دی لکه ځان ته چې دی خپله شکنځا کوي هغه په ده باندې لاګو کیږي د هر څه نو بهرحال انشاءالله پارټۍ به همت کوي اور زه به د خوشحال خان خټک په دې شعر باندې د خپلې وینا اختتام وکړم هغه وایي سود توان رسی په لوی دریاب کې ګرځه سود توان رسی په لوی دریاب کې ګرځه په ویاله کې دې زوال وینم نهنګه نو د دې شعر سره زه خپل د وینا اختتام کوم ستاسو ډیره مهرباني ډیر زیات ملګري راغلي دي د یونټ کور مې ودان انشاءالله ملګرتیا به کوو لاسونه تر اخره پورې پارټۍ به کوو انشاءالله یو نظریاتي پارټۍ به کوو هغه پارټۍ چې د خانشهید په لار روانه وي هغه پارټۍ چې د ملي شهید عثمان الله په لار روانه پارټۍ هغه پارټۍ پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ به کوو انشاءالله کور مې ودان ډېره مننه ژوندي و بریالي دا از موږ محترم ایم پی نصر الله خان زیری صاحب چې تاسو ته اړخیز د پارټۍ په حواله کې او نور د سیاسي حالاتو په حواله کې تاسو ته خپل ویناوې وکړله موږ د ده څخه ډېره منندوی یو چې موږ همیشه چې غږ مو کړی ده دی په هر حالات کې زموږ سره دی هېڅ نوه همکاري نه دی درېغ کړی که زموږ د کلي کم ځوان یا کم سپین ږیري چې تللي دي هلته د دوی کور ته ښه په احترامه سترګې کتلي ده او کوم کار چې د ده تر وسو توانه پورې دی انشاءالله دی زموږ سره کړی دی او موږ هم انشاءالله اوس ده ته ډېره مننه کوو چې دوی راغلی موږ خدمتونه کړي دي ډېره مننه